السلام علیکم. نظیف وزیری یم. نن غواړم په یوه ډېره مهمه موضوع له تاسو سره خبرې وکړم. خلک ورباندې په دې ناروغۍ باندې اخته دي او غواړم په دې دوو ناروغیو چې موږ تاسو نن ورباندې خبرې کوو معلومات وړاندې کړم. دا دوه ناروغۍ چې نن ورباندې بحث کوو کومې دي او ولې منځته راځي؟ لومړی ډپریشن او بیا منیه یادوو. ډپریشن څه شی دی او منیه؟ که چیرې یو ناروغ یو شخص د خفګان احساس کوي، د ناهیلۍ احساس کوي او د خوب بېنظمي او ګډوډي ولري او په ډیرو کارونو کې زیاتره کارونو کې د ډېر بې علاقې واوسي او بالاخره همدغه شیان دي چې ناروغ غواړي ځان وژنه وکړي او ځان وژنې ته تمایل پیدا کړي، نو په ناروغانو کې د ډپریشن د رامنځته کېدو باعث ګرځي. لومړی پوښتنه دا ده چې ډپریشن ولې منځته راځي؟ تر ټولو مهم نظر چې ډاکټران یې وایي او په دې باندې ټول ډاکټران په دې باندې بحث کوي، وایي که چیرې د یو شخص په دماغو کې د اماین سویه ښکته شي. معنا څه؟ که چیرې د یو شخص په دماغو کې د سیروټونین او د نارډرنالین چې اماین دي د دې سویه ښکته شو، نو په یو شخص په ډپریشن اخته کیږي. او که چیرې د همدې شیانو سویه پورته شوه نو په ناروغانو کې د منیه په نامه ناروغي منځته راځي. لومړی باید په دې باندې پوه شو چې ډپریشن او د منیه توپیر څه شی دی، چې موږ څنګه پیژنو چې یو ناروغ په ډپریشن اخته دی که په منیه باندې. د ډپریشن ناروغ مني دا چې دی ناروغ دی او درملنې ته اړتیا لري، خو د منیه ناروغان هیڅکله دا نه مني چې دی ناروغ دی. او که څوک ورته ووایي چې ته ناروغ یې، نو کیدای شي ورته ووایي چې ته ناروغ یې او ستا پلار ناروغ دی. بل د ډپریشن ناروغان تل د خپل نصیب څخه ګیلمن وي، هسې خفه وي، غمجن وي، خو په مقابل کې د منیه ناروغان تل خوشحاله وي او ځان ورته د نړۍ تر ټولو خوشنصیبه نفر ښکاري. ډپریشن ناروغان د همیشه لپاره زړه نازړه وي، خو د منیه ناروغان هیڅ وخت دپاره زړه نازړه نه وي. هر کار چې غواړي ترسره کوي او بغیر له ویرې ترسره کوي. خو په ډپریشن کې ویره شته او ناروغان په ډپریشن کې په ویره یو ډول ویره لري له ځان سره. په ډپریشن ناروغانو کې دوی چې ډېر غلي دي، کمې خبرې کوي، زیاتره وخت خاموشه وي. خو د منیه ناروغان دومره ډېرې خبرې کوي چې یو عادي د 2 دقیقو یا 1 دقیقې موضوع به 2-3 ساعتو ته وباسي او ان سر ته په درد کوي. په یو موضوع شروع شي نو دومره خبرې کوي چې زیاتره وخت خلک ورسره د ډېرو خبرو د لاسته ورسره نشي کېناستلی. د ډپریشن زیاتره ناروغان دوی د جنسي قوت چې د دوی جنسي کمزوري لري، جنسي قوت یې ډېر ګډوډ دی، جنسي کمزوري لري. خو د منیه ناروغانو کې جنسي قوت ډېر زیات دی او ان د دوی ژوند یې په تکلیف کې اچولی دی. په ډپریشن کې ناروغان چې دي زیاتره دوی ځان د نړۍ تر ټولو بېوزله، بېکسه او بېوسه نفر معرفي کوي او وایي چې زه په نړۍ کې هیڅ هم نه لرم، هیڅ شی هم نه لرم، زه تر ټولو بېوزله نفر یم. خو د منیه ناروغان دوی په نړۍ کې ځان ته د رئیس جمهور خطاب کوي، ځان ته د یو فلمي مشهور ستوري خطاب کوي او وایي چې زه په نړۍ کې تر ټولو سرمایدار نفر یم. زیاتره د منیه ناروغان چې دي علاقه یې ډېر زیات د سرو زرو سره یې، غواړي روزمره نوې جامې واغوندي، غواړي چې دوی یو ډول داسې وګرځي چې خلک یې خوښ کړي. د ډپریشن ناروغان قرار ناست وي، زیاتره وخت هیڅ کار کې علاقه نه لري، خو د منیه ناروغان هر کار په ډېر شوق او په ډېر ذوق سره کوي. بل د ډپریشن ناروغانو کې د ناروغان د ډپریشن زیاتره وخت سندرې هم نه اوري، او که اوري نو بیا ډېرې غمجنې هغه سندرې اوري چې ډېرې زیاتې د غم، د یوازیوالي، د یوازیتوب خبرې پکې شوي
د عشق او محبت خبرې پکې شوي، خو د منې ناروغان تل مست سندرې اوري او د سندرو د اورېدلو په وخت کې نو دوی سر هم خوري، د بدن نور غړي ته هم حرکت ورکوي. نو مطلب دا چې دا خلک مست سندرې اوري. بل د ډپریشن ناروغان زیاتره وخت قرار ناست وي، ډېر ګرځلو ته چکر وهلو ته علاقه نه لري. خو په مقابل کې د منې ناروغان شپه ورځ غواړي وګرځي، بې ځایه فضول خرچي وکړي، هر وخت دپاره دوی غواړي چې داسې یو څه وکړي چې حیرانونکي واوسي. نو په همدې خاطر دا ویډیو در سره شریکوو چې د ډپریشن ناروغانو او د منې ناروغانو ترمنځ فرق څه شی دی. راتلونکي ویډیو به زموږ او ستاسو انشاءالله د ډپریشن او د منې ناروغانو تداوي واوسي چې په هغې کې څنګه کولی شو موږ او تاسو د ډپریشن ناروغان او د منې ناروغان تداوي کړو. تر بیا الله مو مل.